السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. تازه خبر را محیطه شوی دی د مفتي سردار علي حقانی صاحب په شهادت باندې د 400 لوی شخصیت مفتي شهید ادریس صاحب ډېر د غم اظهار وکړو او ډېرې زیاتې دعاګانې ورته وکړې. مفتي شهید ادریس صاحب د مفتي سردار علي حقانی صاحب په باره کې ورداسې څو خبرې وکړې. راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخر پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوي مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټاله نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره پسندتیا سره میلاویږي. عزتمندو، د 400 لوی شخصیت شهید ادریس صاحب د مفتي سردار علي حقانی صاحب په شهادت باندې ډېر زیات د غم اظهار وکړو او د هغه دپاره د مغفرت دعاګانې وکړې چې الله تعالی دې هغه له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. عزتمندو، تاسو ته به پته وي چې په دره ادم هیل کې مفتي سردار علي حقانی صاحب اکسیډنټ وکړو. په هغه اکسیډنټ کې مفتي صاحب شهید شولو. بیا د دې اکسیډنټ په باره کې چا ویل چې د دوی په ګاډي باندې فایرنګ شوی دی او چا ویل چې قاتلانه حمله پې شوې ده او چا ویل چې نه په خپله باندې اکسیډنټ وکړو. نو د مفتي شهید ادریس صاحب بیان راغلو، هغه دا وویل چې د دې د انکوایري وشي، حقیقت ته ښکاره شي چې دا اکسیډنټ په خپله باندې شوی او که نه چا پې قاتلانه حمله کړې ده. نو مفتي شهید ادریس صاحب ډېر زیات د غم اظهار وکړو او دای صاحب ویل چې د دوی د انکوایري وشي. حکومت لا هم دا پکار دی چې د دې پوره تفتیش وکړي او بیا د ټول حقیقت ښکاره کړي چې دا په څه وجه باندې اکسیډنټ وشلو. الله تعالی د مفتي سردار علي حقانی صاحب له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کور والے له دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دا و زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.